تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. برکتون والا دے حق ساتھ شداغ پلاس کی پورا بادشاہی دا وغفار سیبان قدرت درون کرے. بسم الله الرحمن الرحیم. فمسلاد تبرک بیاثار الصالحین کی 5 نمبر کلپ اور 5 نمبر درس ستاسو په حضور کې وړاندې کولی شي. درود شریف پوچت آواز وائے. اللهم صل وسلم وبارك على حضرة سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم عليه. په اثبات د تبرک باثار الصالحین کې متعدد نصوص آیاتونه و احادیث مونږه پیش کړل او ورسره ضمني طور باندې د مخالفینو د منکرینو د اشکالاتو جوابات هغه مونږ هم وکړل. چونکې دی د آیاتونو غلط ترجمه کوي نو بیا ور باندې غلط تفریعات کوي. لکه پرونه مونږه د تبیان د رستمینه د تبارکا غلطه ترجمه او بیا دغه غلط تفریعات ستاسو په وړاندې په دلایل سره مردود او باطل ثابت کړل. دغه رنګم دغه کتاب د رستمی التبیان فی تفسیر ام القرآن پدې کې صفحه نمبر 19 کې عبدالسلام رستمی لیکي وسمعت من بعدهم اذا دفعت البلیة عن بلدتهم وقريتهم يقولون ذلك لأن بلدتنا في ذيل فلان ونزره ونحن مامونون بسببه وما هذا إلا شرك في الاستعاذة والاستجارة. عوام اهل سنت والجماعت یادی چې ما پدې کې د باز نوریدلې دي چې کله د دې د کلینا کوم بلا او مصیبت حکومتي ټینشن یا سماوي ټینشن کوم بلا او مصیبت د دې د علاقې نه د فکړې شي نو دی وی چې د بلا نه مونږ زکه بد شو چې زمونږ د کله د فلانی بزرگ په لمن کې پروت دی او داغه په نظر کې پروت دی مونږ داغه په وجه بچیو داغه په برکت مونږه بچیو. او دا ډېره ښکلې عقیده ده. بالکل عوام وي مونږ هم وایو خدا کا مقل وی وما هذا الا شرک فی الاستعاذة والاستجاره. وی دا په استعاذه او استجاره کې دا شرک دی. دا خلق مشرکان دي. یعنی دا دی نه وی چې مونږ د فلانی بزرگ په مخ بچیو بلاګانې وفتونه او امراض وغیرہ ناراضي کده او وی دا شرک فی الاستعاذة والاستجاره دی. نو موږ ورته وایو چې د شرک تعریف هم پیژنې کنا سي لګیای نوم خو خلی چې موږ اهل حدیث او اهل قرآن یو. د قرآن او د حدیث د منلو ولایو. او بیا د قرآن او د حدیث هغه نصوص چې په دې باب کې په کثرت سره وارد دي تقریبا 300 نه زیات حدیث په مونږه پیش کو چې د عوامو دغه نظر چې د فلانی بزرگ د فلانی ولی الله په برکت مونږه بچیو د قرآن نیم ثابتو د حدیث نیم ثابتو. شرک پکې کوم ځای نه راغی. ځان سره ولیکئ سورۃ بقره 2 سفاره آیت نمبر 251. آیت نمبر 251. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. پدې باندې ځان سره لیکي تفسیر ابن کثیر اول جلد صفحه نمبر 601 صفحه.
مونږ به دا مسله ثابت کو چې د نیکانو د مخه د بدانو نه خدای تعالی عذاب دفع کوي. تفسیر ابن کثیر اول جلد 601 صفحه. وقال ابن جرير رحمه الله حدثني ابو حميد الحمصي احمد بن المغيرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حفص بن سليمان عن محمد بن سوقا عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما. راوی عبد الله ابن عمر سے دے چې په باب د اثبات د رفع الیدین کې وهابیان دا پیش کړي او چې څومره حدیث د اثبات د رفع الیدین دین او مدار پکې دی جوړیږي. وهابیانو کې خدا مرض دی چې کمزې کې یو صحابي د روایت پیش کی چې هغه مثبت د دې د نظریې وي د دې د عمل یا د دې د عقیدې وي بس خپکله کې خلی یو مغه صحابي ک د دې د نظر او د دې د عمل او د دې د مذهب په خلاف بل حدیث پیش کی ولو ک سندن سمر قوي او سمر صحیح ابي دینه خلی. عبد الله ابن عمر سیم دی موطا امام مالک کی راضی کان لا يقرأ خلف الامام رفع الیدین کې پیش کوي او قرات خلف الامام کې بیان نزی ورپس بیان اخلي. تبرکات او مسله کې ورپس نزی پنیدای للغایب او استغاثتن ندا کې چې یا محمد اواز دنه ثابت دیږي کې ورپس نزی هغه ته بیا شرک وي. اوس دا حدیث چې ابن جریر نقل کړي ابن کثیر حواله د ابن جریر ور کوي مدار پدې کې عبد الله ابن عمر دی رضی الله عنه. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای مرفوع حدیث ان الله لا يدفع بالمسلم الصالح یقینا خدای تعالی دفع کوي په سبب د مسلمان نیک عن 100 اهل بیت من جیرانه البلاء د سل اهل بیتو د گوانډیانو د دنا بلاګان خدای تعالی د یو نیک عمل سړی په مخ د سلونه بلاګان د دفکی او کما قل سری کلی وما هذا الا شرك في الاستعاذه والاستجاره. او بیا لاندې پدې باندې دا تعلیق چې کم کړي تحقیق وغیرہ نو دغه احمقانم په لیکلي دي چې باطل اخرجه الطبري أأله ابن كثير بيحيى بن سعيد الحمصي ضعيف جدا. پوښ په خبره ضعیف دا معنی نوی چې ګینه دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی. پس مور رجال او اصول حدیث کې دا خلق مهارت نه لري. حدیث چې کله قابل د احتجاج او د استدلال ګرځيږي علما دا غي د پاره 8 شروط وضع کوي. باقی کی 4 شروط داسې دي چې هغه راجی دي راوی تا 4 شروط اخرى یا اخر داسې دي چې هغه راجی دي مروی تا. پدې راوی کې د سلور شرطونو کې عدل دی ضبط دی خبره باندې پوه شي او دی به حافظه به قوي. نو د راوی د سلور شرطونو کې یو شرط چې مفقود شي د دغه وجه د حدیث ضعیف وګرځي. ضعیف حدیث مقصد خدا نی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه دی. پدې خو اجماع د اصول حدیث د ماهرینو ده. کتب د اسماء الرجال ته وګوره اټول پدې اجماع لري. نو ضعیف حدیث احکامو کې نه چلیږي عقایدو کې نه چلیږي. خو دومره تایید کې پیش کولې شي چې ګوره دا شی اسلام دی دا کفر نه دی. زمونږ د دې خبره د ضعیف او د قوی نه ده په ضعف او قوت کې نه ده په کفر او اسلام کې ده. دی کتابونو کې د شی د شرک ویلې مونږ ورته هغه علماو نه ثابتو چې ګوره علامه ابن کثیر د علامه ابن تیمیه شاګرد دی ستاسو د کور سړی دی. هغه دغه حدیث ذکر کړي چې تو ورته شرک وې چې دا څوک چې دا وایي چې مونږ مامونون بسبب فلان ولیو نو دا ما هاذ الا شرک فی الاستعاذه والاستجاره. ابن کثیر پیش کوم هغه په حدیث وروړي ته ضعیف دی ټیک د ضعیف دی خبره په ضعف او قوت کې نه ده.
اگر چې شواهد پیش کوم زی متابعات پیش کوم زه په تقریبا تر 30 پورې حدیث در تننو مو تر 300 نه زیات حدیث په زمون سره موجود دي پوش او ضعیف حدیث چې په متعدد طرق سره کله مروی منقول شي دا درجه د حسن لغیره ترسیږي دا حدیث مقبول وی بیا ضعف بیا د منځ ضعیف حدیث باندې چې کله مجتهد استدلال کی ضعف د منځ ختم شي ضعیف حدیث ته چې کله تلقی بالقبول عند ائمه الحديث حاصل شي ضعف د منځ ختم شي زبد دې بلا شواهد پیش کړم ټیک دزا ز په استدلال نه کوم زی تایید کی پیش کوم او دې د پاره پیش کوم چې دا شی شرک نه دی کته نه شرک دی چې تخریج کړي بس دوه ګوتې لیکل چې ابن کثیر مشرک ابن جریر مشرک او دا دومره حواله زوس پیش کوم د دې احادیثو چې تخریج کړي بس ناران شي وهابیانو ته زمون کلم کله چیلنج دی چې د غي باره کې لګ د شرک فتوا ولګوي په نوم به یادې چې فلانه مشرک دی چې نه رامګنه خبره باندې پوښ ایدی مفسرین او ایدی دومره ډیرو محدثینو چې زه اوس دغه اسامی ذکر کوم ایدی شرکی روایت دغه تخریجی کول او د شرکی روایت ایراد په خپل کتبو کې کول آیا د شرک ترویج د دې مقصود او بیا وی چې ثم قرأ ابن عمر عبد الله ابن عمر سے بیا په استشهاد کې دغه حدیث د پاره د آیه کریمه تلاوت کو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض پوش دویم حدیث املانی ذکر کړی دی ثم قال ابن جرير حدثنا ابو حميد الحمصي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مخک سند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دا سند د جابر صاحب دی دا مرفوع حدیث دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله لا يصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ الله عز وجل ما دام فيه الله تعالی نیکان کوي په سبب د نیکۍ د یو مسلمان ولد د اصلاح کوي ساتي او ولد د نوسید د او هغه اهل د کور د او چې د نګیر چا پیر کم دویراتو کورونه هغه الله پاک د دینیک سړي د برکت نیکان کوي او ساتي ولا يزالون في حفظ الله او همیشه د الله تعالی په حفظ کې الله تعالی محفوظ ساتي خو مادام فيهم تر سوچ د نیک سړي د دې منس کې موجود وي عبد السلام رستمی خبره باطل شو کنه شو شرک دی او کفر دی او فلان دی سر ته دی ګور او خبرو ته دی ګور دعوت ته دی ګور علم ته دی ګور دریم حدیث علامه ابن کثیر ذکر کړي وقال ابو بکر ابن مردویہ حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم قال حدثنا علي بن اسماعيل بن حماد قال اخبرنا احمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال اخبرنا زيد بن حباب قال حدثني حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلاب عن ابي اسماء عن صوبان رفع الحديث حديث مرفوع ګرځولې دي هغه کی راضي لا يزال فيكم سبعه تاسو کی به همیشه او کسان موجود وي داغي وضاحت بزوز د نور کتب الحديث په حواله وکم چاسوک دي خودي بارک راضي بهم تنصرون وبهم تمترون وبهم ترزقون حتى ياتي امر الله د دې په مخ د دې په برکت در سره مدد کولیش د دې په سبب په مخ در باندې باران کولیش او د دې په برکت او په مخ او په سبب در ته رزق ملاويږي تر دې چې قیامت امرش دا د دریم حدیث سلورم علامه ابن کثیر وقال ابن مردویہ ایضا وحدثنا محمد بن احمد قال حدثنا محمد بن جرير بن يزيد
قال حدثنا ابو معاذ نهار ابن عثمان الليثي قال اخبرنا زيد بن حباب قال اخبرني عمر بن البزار عن عنبسة الخواس عن قتادة عن ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبادة بن صامت پدی کی مدار دے. اوی الابدال فی امتی 30 ابدالان با زم امت کے پہر زمانہ کے دیرش موجود وی. بهم تقوم الارض په برکت د دې زمکه به قایمي ولاړه وي قیامت بن راضي. وبهم ترزقون د دې په مخ تاسو تبروزی او رزق ملاويږي. وبهم تمطرون د دې په مخ باران بدر باندې نازلېږي. وبهم تنصرون د دې په برکت او په مخ مدد بدر سره من الله کولې شي. دا د ابن کثیر اول جلو دغه مذکوره صفحه وا نیوی چې نه بس غیر الله ته د بس دافع البلاوي کنه بس ودا خو شرک دی ولاړې مشرک شي. آیو صاحب لیکلی وی درود تاج کې وی شرکی الفاظ دی لکه څه شرکی الفاظ دي ولی وی دا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم دا ناراضی وی دا شرکی الفاظ دي کنه. نو دی قرآن مختصر المعنی نه دی ویل. انبت الربیع البقلا بقول مومن دا مجاز دی کنه دی او بقول کافر دا حقیقتی بیا کفری. ځکه انبات دا فعل الله دی خو مجازی نسبت دای ربیوس پر لیته کولې شي پروا نه کوي. د نیکانو وجود دا سبب د دفع د بلاګانو شتو متعدده ویو په دې نصوص دالي. لکه ځان سره ولیکي قران کریم سورہ انفال آیت نمبر 33 زیور کې ملګرو تر وړاندې شي لګل. قرآن عظیم شان سورۃ انفال آیت نمبر 33 د ځان سره ولیکي. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهما او نه دی خدای تعالی چې عذاب ورکی دی اهل مکه او ته حال دا چې تاسو موجود یې پدې کې مبارک توي صلی الله علیه وسلم ته چې تاسو موجود یې ستاسو دا وجود مسعود سبب د دفع د بلاګانو ان اهل مکه دی ترغه دي ته عذاب نه ورکو. او کله چې مبارک د دینه هجرت وکړو او دین ناراض کو او هغه ورته خیره وکړه. اللهم اجعل عليهم سني كسني يوسف يا الله دس قحتنا پیرا ولا لکه په زمن د یوسف علی نبینا علیه الصلاۃ والسلام کې چې څنګه قحتونه ته وکاله راوستي. نبی وکاله سخت قحط په مکیانو راغله تر دې چې خان به ذبح کول او د غي د ججرو مردار یو به اسکلی. اوخ چې وبسکینو د شپګور ځان سره شټاک لګی پدی ججرت او بنوی نو مکیوالو به او خان لالاولو د غي د ججرو به اسکلی بیا ابو سفیان راولې ګل عثمان صاحب سره انډیوالی و او داغه پناه واغستو مدینه منوره کې داغه سره ډیره شو بیا عثمان صاحب راغو مبارک توی چې ابو سفیان راغله ما پناه ور کړی او تاسو سره یو څو خبرې کوي مبارک ول راي والا. نو کله چې راغو نه ابو سفیان ورته وی چې کزیاته در سره کړي خو ما کړي ابو جهل کړي فلان کافر کړي فلان کړي. نو زمون حیوانات وړو ماشومانو زنانو درته سویلی مبارک ورته وی نو ما درته سویلی وی ته چې راوته باران بن شوی دراغلم دعا وکي. یاره وخت کې ابو سفیان مشرک او خود دې زمانه د وبیانو نه خپل عقیده و دعا وکي تا زار کړي چې تا دعا نه کړي باران نه کیږي پمو ماشومان او زناورم موږ سره پازاب دي. مبارک تبسم کو عزت دعا کوم زلاړ دی پلارو چې مکیوالو باندې باران شروع شو ګور باران پیوش. نو ما کان الله ليعذبهم وانت فيهم د دې دلیل له چې په کوم ځای نیکان موجود وي غزي کې عذاب ناراضي. نو د عوام اهل سنت دا خبره چې زمون په علاقه کې فلان بزرگ دی فلان ولی الله دی داغه په سبب مونږ د ډیر آفات او بلیات او شدائد او مکاید او تکالیف او نوازل نه محفوظ یو. دا ډیر خولي عقیده ده
اسمان نه نازل شو د عقیده ده قرآنی عقیده ده وحی عقیده ده او دې ته شرک ویل دا گمراهی ده دا الحاد ده دا زندقه ده دا غرنګي کتاب کوم دی آیت می ویلو کا دا تاریخ ابن هشام سیرت النبوی علی ابن هشام هغه لیکلی دا کتاب الله دی دویم ځان سره په دې باب کې ډیر زیات حدیث راغلي حدیث ځان سره ولیکي دا حدیث امام بهقی شعب الایمان سلورم جلد 301 کې ذکر کړي 379 رقم د حدیث د 2615 شعب الایمان د بهقی سلورم جلد 301 صفحه رقم د حدیث د 2615 یو لسم جلد کې ذکر کړي 345 صفحه کامل د ابن عدی پنځم جلد سلور نویم صفحه غیم ذکر کړي دي په ترجمه د صالح ابن بشیر ابو بشر مری کی ابن عدی په کامل کې پنځم جلد سلور نویم صفحه کې دا حدیث چې زو سوایم چې د رستمی دغه باطل فتوی رد دی پکې او د اهل سنت والجماعت د عوام او د خواص او د نظر او د فکر اثبات او دلیل لې پکې دیلمی ذکر کړي فردوس الاخبار دیلمی ذکر کړي په فردوس الاخبار بماسور الخطاب پدریم جلد کې په صفحه 155 کې رقم د حدیث ته سلور زرا سلور سوا شپږ دیرش 4436 علامه جلال الدین سیوطی رحمه الله ذکر کړي په در المنصور په سوره توبه باندې پوش ام په دغه آیه کریمه لا خدای فالو غالبا ابن کثیر ذکر کړي په خپل تفسیر کې په سورته توبه غالبا 2 آیت باندې ذکر کړي دي 72 آیت باندې کنز العمال کې ذکر دی اوم جل 501 صفحه کنز العمال فیض القدیر د مناوی ذکر کړي دویم جل صفحه 314 پوش هغه حدیث دا دی ښا ووري حدیث قدسی دی الہ العالمین فرمایي انی لاهم باهل الارض عذابا ز قصد و اراده لرم پزم د زمکی والو باندې د عذاب د نازلولو چې عذاب په نازلو اراده کله کله وکم فاذا نظرت الى عمار بیوتی خو کله چې زه وګورم چې په دې زمکه کې زما د کورونو آبادون کې موجود وي ظاهری تعمیر مراد دی جماعتونه خلق جوړي باطینی تعمیر مراد دی جماعتونو کې منځونه کوي درسونه کوي تلاوتونه کوي میلادونه کوي پروګرامونه کوي او چې دغه خلق پکې وګورم والمتحابین فیا او هغه خلق چې زما د خاطره د یو بل سره مینه کوي والمستغفرین بالاسحار او چې د پښمنی پټیم کې ما تناسته و استغفار وای خو چې غي پکې وګورم صرفت عذابینهم دغه د مخه د عذاب ته واپس واړوم اوس د اهل حدیث دي پټ کې نه پويږي اهل حدیث دي د څومره کتب الحدیث حوالی مونږ ورګه چې دا حدیث راغسته دي او دې رزل په خپل کتاب کې سری کلی دي وکچا دا وې چې نحنو مامونون بسببه ما هاذ الا شرک فی الاستعاذہ والاستجاره نو دا شرک دی رزیله کدا دین دی او توحید دی پوش دغه رنګ ځان سره ولي کوي بهقی هم دغه شعب الایمان سلورم جل مذکوره صفحه 301 صفحه او 300 صفحه رقم د حدیث 2600 دی
پدې کې راځي انس رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک علیہ السلام فرمائی اذا عاهة من السماء انزلت عین سرا اذا عاهة من السماء انزلت کله چې یو مصیبت او بلا د اسمان نه نازل ولې شي صرفت ان عمار المساجد داغي په مخ دا اړولې شي او داغي نم دا اړولې شي کوم چې داغي جوار کې څوک پراتی داغي محفوظ کی دا حدیث خطیب ذکر کړي دی ابو نعیم ذکر کړي په اخبار اصبهان کې ابو نعیم اخبار اصبهان کې اول جل یوصل یو کم شپیتمه صفحه کامل کې ابن عدی ذکر کړي دریم جل 233 صفحه په ترجمه د ظافر ابن سلیمان کې ابن عدی ذکر کړي دي ابن اساکر ذکر کړي په خپل تاریخ کې اولسم جل یولسمه صفحه ابن اساکر ذکر کړي په خپل تاریخ کې اولسم جل یولسمه صفحه په ترجمه د خلف ابن سعید کې علامه سیوطی ذکر کړي په در منصور سلورم جل یوصل وختمه صفحه سیوطی ذکر کړي په در منصور کې سلورم جل یوصل وختمه صفحه په سوره توبه اولسم آیات خان سوره توبه اولسم آیات باندې او یا منسوب کړي د بازار ته ابو یعلا ته تبرانی ته چې وسط کې مغه ذکر کړي بهقی شعب الایمان کې ذکر کړي علامه بهقی وای وهذه الاسانید ان انس فی هذا المعنى اذا زممتهن ودا سندنا چې په دې باب کې چې یره د نیکانو په مخ الله د بدانو عذاب د فکی ودانس ابن مالک نه چې څومره اسانید په دې کې راغلي وی کدا ته جمع کې الی مروی فی هذا الباب عن غیره چې د نور صحابونو په دې باب کې کم مروی دی هغه سره زم کې نو اخذت قوتن یو قوت پیدا کوي استدلال دی کولی دا به حقی وی ښه شعب الایمان کې ویلي دي پښتو باندې پوښوي بل حدیث د ځان سره ولي کوي عبدالرزاق ذکر کړي په دویم جل 319 صفحه مصنف عبدالرزاق دویم جل 319 صفحه رقم د حدیث ته 3925 3925 عبدالرزاق ذکر کړي په لسم جل 200 صفحه لسم جلد 200 صفحه رقم د حدیث ته 2497 20497 راځي ښه 2000 نه دي 20497 بهقی شعب الایمان شپږم جل 500 صفحه کې ذکر کړي پوش رقم د حدیث ته 9052 ابن مبارک ذکر کړي په زهد کې اوم جلد 214 صفحه اوم جلد 214 صفحه ابن اساکر ذکر کړي په خپل تاریخ کې مامر راوی دی هغه روایت کې الرجل من قریش او حدیث مرفوع دی او حدیث قدسی دی قال یقول الله تبارک وتعالى خدای تعالی فرمای ان احب عبادی الى الذين يتحبون فيا ما تخوخ بندگانو زما کې غدي چې زما د پاره یو بل سره مینه کیا والذین یعمرون مساجدی بیاغه کسان دي چې هغه زما جمعتونه بادي والذین یستغفرون بالاسحار او بیا هغه کسان ماته زما بندګانو کې ډیر پسند او ډیر محبوب دي چې د پښمنی په ټیم کې د سحر په وخت کې استغفار غواړي
فاولئک الذین پس دا هغه کسان دي اذا اردت بخلقی عذابا کله چې زه اراده وکم د خپل مخلوق سره د عذاب ذکرتهم نو دا بندگان یاد کم راته راوړاندې شي فصرفت عذابی عن خلقی د دې په مخ د نور مخلوق نم عذاب دا دفکم. حدیث قدسی دی دا. بل حدیث د ځان سره ولي کوي نبی علیہ السلام فرمائی لولا عباد لله ركع وسبية ردع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ثم رد ردا. لولا عباد لله ركع کدا الله رکوع کون کی بندگان نوی چې اولیاء دي. وسبیت ردون کتیر و دن کی ماشومان داغی خاطر و داغی سبب و داغی مخنوی. و بهائم رتعون سریدن کی زناور گڑی و چیلے و غوایان نوی. لصب علیکم العذاب صبا تاسو باندې بد عذاب د گناه پشامت د برنا راړه ولې شوی وي لکه بالټی کې چې یو شی ټول در باندې راواړی او ثم رد او بیا به سم محکم کړي شوی وي او تاسو به د منس کې چټنی کړي شوی وي. دا حدیث چا نقل کړي؟ حوالی ځان سرول کې طبرانی معجم الکبیر د طبرانی معجم کبیر د امام طبرانی 22 جلد 209 صفحه 209 صفحه 22 جلد. موجم اوسط د طبرانی د درې معاجم لیکلي موجم صغیر او موجم کبیر او موجم اوسط. کبیر او اوسط دواړو کې دا حدیث راغسته. موجم اوسط د طبرانی 5 جلد 46 صفحه 46 صفحه رقم د حدیث ته 6539 6539 رقم د حدیث په دې رقم کې ذکر کړي شمار د حدیث پوش. دغه حدیث بهقی ذکر کړي په السنن الکبرى 5 جلد 155 صفحه. سنن کبرى د بهقی ذکر کړي 5 جلد 155 صفحه رقم د حدیث ته 6403. امام بهقی شعب الایمان کې ذکر کړي 12 جلد 255 صفحه. شعب الایمان د بهقی 12 جلد 255 صفحه 256 صفحه او 257 صفحه او رقم د حدیث ته 9362 9362. ابن ابي عاصم ذکر کړي په الاحاد والمثاني الاحاد والمثاني لابن عاصم لابن ابي عاصم 2 جلد 210 صفحه رقم د حدیث ته 955. ابن قانی ذکر کړي په معجم الصحابه کې معجم الصحابه لابن قانی غټ قاف سره معجم الصحابه لابن قانع لسم جل 3619 صفحه او رقم د حدیث دی 1173. امام ابو نعیم ذکر کړي په معرفت الصحابه کې معرفت الصحابه لابي نعیم سلورم جل 6381 صفحه 6381 صفحه. احمد ابن عمر د دې سند بارک وی اسناده حسن. دولابی ذکر کړي په الکنا والاسماء کنیو نمونه الکنا والاسماء اول جل 78 صفحه. ابن عدی ذکر کړي په کامل کې الکامل لابن عدی په ترجمه د عبدالرحمن ابن سعد ابن عمار کې سلورم جلد 315 صفحه. کامل د ابن عدی سلورم جلد 315 صفحه
حسمی ذکر کړي مجموع الزوائد کې لسم جلد 280 صفحه. قدیم دی جرح کې ودا ضعیف دی. ما درته ویل شواهد لري او چې شواهد یې ولرل درجه د حسن لغیره ترسي. د کدی د پاره اول شاهد مونږه پیش کوو ځان سره ولیکي. دا ور سره ولیکي چې دا د مخ کې حدیث شریف د پاره شاهد دی. اوسط د طبرانی ځان سره ولیکي 5 جلد 215 صفحه. اوسط د طبرانی 5 جلد 215 صفحه او 216 صفحه. رقم د حدیث ته 7085 او 2015. ابو یعلا ذکر کړي په خپل مسند کې یولسم جلد 280 صفحه، 11 جلد یولسم جلد 287 صفحه. رقم د حدیث ته 6402. بیهقی ذکر کړي په سنن کبرا کې 5 جلد 155 صفحه. پنځم جلد 155 صفحه. خطیب ذکر کړي په خپل تاریخ کې شپږم جلد 480 صفحه. تاریخ د خطیب شپږم جلد 480 صفحه. په ترجمه د ابراهیم ابن خیثم هغه کې ذکر کړي. حلیۃ الاولیاء د ابو نعیم، حلیۃ الاولیاء د ابو نعیم شپږم جلد 180 صفحه هغه ذکر کړي. رقم د حدیث ته 7977 وزرا 900 په ترجمه د حدیر ابن قریب کې ذکر کړي دي. کامل کې ابن عدی ذکر کړي اول جلد 395 صفحه. کامل د ابن عدی اول جلد 395 صفحه. په ترجمه د ابراهیم ابن خیثم کې ذکر کړي خصیم یا خیثم. ابن شاهین ذکر کړي په ترغیب کې الترغیب لابن شاهین 403 صفحه. ترغیب د ابن شاهین 403 صفحه. حافظ ذکر کړي په مطالب العالیه کې. مطالب العالیه د حافظ اوم جلد 601 صفحه. رقم د حدیث ته 3215 3215. احمد ابن ابي بکر البوصيري ذکر کړي. احمد ابن ابي بکر بوصيري په اتحاف الخيره المهره، اتحاف الخيره المهره د کتاب نوم دی. نهم جل 500 صفحه. نهم جل 500 صفحه. رقم د حدیث ته 9452 9452. راوی ځان سره ولیکي ابو هريره رضی الله عنه د دې حدیث دا کومه حواله چې مونږ ویلې. مرفوع حدیث ذکر کړي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا عن الله مهلا. الله طرف نه مخلوق ته مهلت ورکولې کی عذاب رکويږي. نو تاسو هم د الله د بغاوتونو نه منئ شئ. لولا شباب خشع وشيوخ ركع واطفال ردعون. ګوره دا غي شاهد. لولا شباب خشعون که خدای تعالی نه یریدون کې نوجوانان نوې پتلګي چې هغه نوجوان چې خدای نه یریږي هند الله ډیر لوی مکانت لري. وشيوخ ركعون کدا مشران رکوع کوون کې نوې سپینګری تهجد گزار اشراق والا چاش منز والا اوابین والا صلات تسبیح والا کدا سپینګری مشران نوې و اطفال ردعون کما شمان تیرودن کې نوې و بهایم ردعون او که زناور سریدن کې نوې
لصب علیکم العذاب صبا او ثم لرد ردا. او مغه د مخ کې حدیث شاهد شو پوش دا غرنګ ځان سره ولي کوي. اکم حواله چې ما د ابن کثیر نظر کې نظام دغه حوالی دی. مغه حدیث د عبد الله ابن عمر سے والا دی. طبرانی اوسط دریم جل یوسل 9 صفحه کې امدا ذکر کړي. عبد الله ابن عمر سے فرمایي چې نبی له سلام فرمایلی دي ان الله لا يدفع بالمسلم الصالح. الله تعالی دفع کوي په سبب د مسلمان نیک ان 100 اهل بیت من جیرانه البلا د سل اهل بیتو بدملو د دنا بلاګانو مصیبتونه د یو خسړی په مخ سل کورنۍ والا نور خلکم بچی د عذاب نه. پوش ابي عبد الله ابن عمر سے د آیت د سوره بقره دویمه سفاری تلاوت کې 151 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. ندی حواله ځان سره ولیکي یا خود ابن کثیر حواله ملیکل کنه اوس نور ملیکي. او صد طبرانی دریم جل یوسل 9 صفحه موجم اوسد طبرانی دریم جل یوسل 9 صفحه رقم د حدیث ته سلور زراتیا 4080. موجم کبیر د طبرانی یو لسم جلد 293 صفحه. ضعفاء د عقیلی سلورم جلد سلورم صفحه. کامل د ابن عدی دریم جلد 245 صفحه. دریم جلد 274 صفحه. تفسیر معلم التنزیل د بغوی اول جلد 214 صفحه. تفسیر معلم التنزیل تفسیر البغوی اول جلد 214 صفحه. تفسیر در منصور اول جلد 214 صفحه. تفسیر د ابن عادل حنبلی تفسیر د ابن عادل حنبلی سلورم جلد 294 صفحه. دې ټولو د حدیث شریف نقل کړي دي. او دا غمخ کې حدیث یو شاهد بلم شتخه. معرفت الصحابه کې ابو نعیم ذکر کړي. حلیت الاولیاء شپږم جلد سلم صفحه سره ولیکي. حلیت الاولیاء شپږم جلد سلم صفحه. تلخیص الحبیر پستحا سره. تلخیص الحبیر د ابن حجر اسقلانی دویم جلد 98 صفحه. تلخیص الحبیر د ابن حجر اسقلانی دویم جلد 98 صفحه. عن ابي الظاهرية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. ابي الظاهرية راوی دی دیوی نبی علیہ السلام فرمایلی دی ما من یوم الا وینادی مناد. ودس یو رزم نشته مگر د الله طرف نه یو منادی ندو आवाज کوي مهلا ایها الناس مهلنا فإن لله سطوات ولولا رجال خشع وصبيان ردع ودواب ردع لصب عليكم العذاب صبا او ثم رددتم به ردا. دمخ کې د پاره شاهد دی. بس بل حوالم ځان سره ولیکي. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كل يوم 27 مرة. چاچی هر ورځ مؤمنانو د پاره او ویش پیری استغفار و بخنو مغفرت اوختو من الله کان من الذين يستجاب لهم. الله به مستجاب الدعوات ګرځي.
27 بار چې مؤمنانو ته بخنه غواړي ښا او مؤمناتو ته. ويرزق بهم اهل الارض او د په مخ با د زمکه خلکو ته رزق ورکولې شي. حواله ځان سره ولیکي ښا. موجم کبیر د طبرانی راوی ابو درداء رضی الله عنه. موجم کبیر د چا د طبرانی پوش هغه ذکر کړي. کنز الاموال کې ذکر دی اول جلد 300 صفحه. کنز الاموال اول جلد 300 صفحه. حیثمی ذکر کړي مجموع زوائد لسم جلد 210 صفحه. مجموع زوائد لسم جلد 210 صفحه. ابن حبان ذکر کړي نه خطا شو. بس دغه کتابونو ذکر کړي دا کم حواله چې ما درکې. بل حدیث ځان سره ولیکي. دا سویم دی پنځم دی که شپږم دی. اوم حدیث زیاد وي. څلور خو موږ د ابن کثیر نه وي. سعد ابن وقاص راوی دی رضی الله عنه. دا حدیث د بخاری دی ښا. نبی علیہ السلام فرمایي هل تنصرون وترزقون الا بدعفائکم. آیات تاسو سره مدد کولی شي، آیات تاسو ته روزي در کولی شي ستاسو د خپل کمال په وجه نه، مگر د ضعفا او کم چې درکې ضعفا او کمزوري صلاحه خلق دي داغي په مخ د کمزور په مخ در سره مدد هم کولی شي او درته روزیم در کولی شي. بخاری دویم جلد 315 صفحه. صحیح بخاری دویم جلد 315 صفحه. کتاب الجهاد باب الجهاد من استعان بالضعفاء. امام بخاری او ترجمه لګولې ده. باب الاستعانه بالضعفاء والصالحين. امام احمد ذکر کړي په خپل مسند کې اول جلد 103 صفحه. مسند احمد اول جلد 103 صفحه. رقم د حدیث ته 1493. رقم د حدیث ته 1493. عنوان لګولې مرویات و ابي اسحاق سعد ابن ابي وقاص. دغه عنوان لاندې امام احمد ذکر کړي ها. مرویات و ابي اسحاق ابن ابي وقاص. مصنف عبد الرزاق کې ذکر دی 500 نه پنځم جلد 303 صفحه. جلد نمبر 5 صفحه 303. طبرانی ذکر کړي په اوسط کې دویم جلد 320 صفحه. اوسط له طبرانی دویم جلد 320 صفحه. موجم صغیر کې ذکر کړي 80 صفحه. مسند بزار ذکر کړي مسند بزار دریم جلد 319 صفحه. مسند بزار ذکر کړي دریم جلد 319 صفحه. رقم د حدیث ته 1159. شعب الایمان کې بیهقی ذکر کړي او صحیح حدیث دی ښا. صحیح و طویل دی. بخاری ذکر کړي. شعب الایمان د بیهقی اوم جلد 319 صفحه. السنن المجتبى. السنن المجتبى للنسائی. د نسائی امام نسائی لیکلی 315 صفحه. رقم د حدیث ته 3180 کتاب الجهاد کې ذکر کړي. التباب لګئی باب الاستنصار بالضعيف. پوش او لفظ بیادا دي چې انما ينصر الله هذه الامه بدعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. الله چې دی امت سره امداد کوي
نو دې کې هغه ضعیف کمزوري خلک داغي په مخې کوي، داغي په دعاګانو کوي، داغي د منص په برکت کوي، داغي د اخلاص په برکت ورسره مدد کوي. پوه شئ؟ دغه رنګ ځان سره ولیکئ سنن کبرا 3 جلد 10 صفحه او تمام فی الفوائد کتاب نامه ده، تمام فی الفوائد 3 جلد 9 صفحه. حلیت الاولیاء د ابو نعیم ذکر کړي اتم جلد، حلیت الاولیاء د ابو نعیم اتم جلد 290 صفحه 290 صفحه. داغي الفاظ بیا دادی ښه هل تنصرون الا بدعفائكم بدعوتهم واخلاصهم. او په دې باب کې چې دا مونږ ویل چې هل تنصرون وترزقون الا بدعفائكم، د ابو دردا سے روایت مشتخه ولیکي و فی الباب ان ابي الدرداء. داغي تخریج ابن حبان کړي په خپل صحیح کې یو لسم جلد 15 صفحه. صحیح ابن حبان یو لسم جلد 15 صفحه. رقم د حدیث ته 3908 کتاب السیر کې ذکر کړي. خدای الفاظ دادي فإنما ترزقون وتنصرون بدعفائكم، یقینا مضبوطه خبره ده رزق چې در کولې شي تاسو ته، مدد چې کولې شي تاسو سره په مخ او په سبب د کمزور تاسو. السنن المجتبى د نسائی صفحه د 343 تماغیم ذکر کړي. سنن د ابو داود هم ذکر کړي. امام ترمذی په خپل جامع کې ذکر کړي. امام احمد خپل مسند کې 5 جلد 198 کې ذکر کړي. مسند احمد 5 جلد 198 صفحه. مستدرک د حاکم هغه ذکر کړي 2 جلد صفحه 116 114 صفحه او 150 صفحه کې بیا ذکر کړي. سنن کبرا د بیهقی، سنن کبرا د بیهقی 3 جلد 315 صفحه کې ذکر دي. 315 صفحه. رقم د حدیث ته 6182 شپږ زره یو سل دواتی. مسند الشامین د تبرانی، مسند الشامیین د تبرانی اول جلد 315 صفحه کې ذکر دی. اول جلد 315 صفحه. ابن اساکر ذکر کړي په تاریخ د مدینه تو دمشق، تاریخ مدینه دمشق نور لسم جلد 253 صفحه او صحیح حدیث دی. دا وختیم درته موي. بل حدیث ځان سره ولیکي. عبد الله ابن عباس صاحب د دې راوی دي. عبد الله ابن عباس صاحب نبی علیہ السلام فرمایي ان الله ينصر القوم بأضعفهم، یقینا خدای تعالی چې د یو قوم سره مدد کوي نو په مخ داغي د ضعیف ترین شخصیت کوي چې څومره ورکه ضعفي داغه په سبب الله دې سره مدد کوي. تخریج حارث کړه خپل مسند کې غا اخرجه الحارث فی مسنده. بغیة الباحث، بغیة الباحث پستحو بیاثا بغیة الباحث 2 جلد 683 صفحه کې دا حدیث ذکر دی. رقم د حدیث ته 664. علامه مناوی فیض القدیر کې ذکر کړي. فیض القدیر د مناوی اول جلد 311 صفحه. فیض القدیر د مناوی اول جلد 311 صفحه. رقم د حدیث ته 510. مناوی و اسناده ضعیف، سند ضعیف دی هو لكن له شواهد، یو شواهد لري بیا حسن تورسول. خبره باندې پوښ ابل حدیث تاسو غالبا زاد الطالبین کې ویلو د نبی رسول الله په زمانه کې دورونو
یو به د مبارک دربار ته تراته او یو به دنیا کاروبار کولو، خرچه شریک وا. کاروبار والا تنگ شو، نبی علیہ السلام تراغه وې د دنیا ټک کار نه کې زی ګټه مو دې را سره تیار خوري. مبارک ورته وی لعلک ترزق به، شاید تا تم دا روزي چې ملاويږي د په مخ ملاويږي. تصویر نه کنه. حواله ځان سرول کې ترمذی ذکر کړي په خپل جامع کې، جامع ترمذی 2 جلد 58 صفحه. جامع ترمذی 2 جلد 58 صفحه. کتاب الزهد کې ذکر دی ترمذی خان حاکم ذکر کړي مستدرک کې اول جلد 4 صفحه کتاب العلم کې ذکر کړي. مستدرک د حاکم اول جلد 4 صفحه. امام بهقی ذکر کړي په مدخل الى السنن الكبرى، المدخل الى السنن الكبرى 215 صفحه، رقم د حدیث ته 335. کامل کې ابن عدی ذکر کړي، الکامل لابن عدی 2 جلد 245 صفحه کې، او دا صحیح حدیث دی. او ترمذی وی هاذا حدیث حسن صحیح، دا حدیث حسن صحیح دی. حاکم وی هاذا حدیث صحیح علی شرط مسلم. ذهبی تلخیص کی وی علی شرط مسلم. ابراهیم ابن محمد وی اخرجه الحاکم وابن خزیمه عن انس قال فی الریاض اسانید صحیحه. او جامع کبیر کی ذکر دی حسن صحیح غریب. غریب دا معنی نه چې ستاسو د پښتو غریب دی. الحديث صحيح الذي يرويه واحد، راوی یوی بس. البانی لیکلی په هدایت الروات الى تخریج احادیث المشکات مصابیح والمشکات اسناده جید، د سند تایید غم کړي دي، عمده سند والا حدیث دی وی. بل حدیث شریف ځان سره ولي کوي. عباده ابن صامت رضی اللہ عنہ د حدیث راوی دی، نبی علیہ السلام فرمائی الابدال فی امتی، ابدالان بزم امت کی 30 دا بدیر شوی، بهم تقوم الارض د دې په مخ باز مکه قائمای، وبهم تمطرون د دې په مخ با باران کولیش، وبهم تنصرون د دې په مخ با مدد در سره کولیش. کنز المال حواله ځان سره ولیکي 12 جلد 301 صفحه. کنز العمال 12 جلد 301 صفحه. تفسیر ابن کثیر حواله می وختي درک. تفسیر در منصور ځان سره ولیکي د سیوطی رحمه الله، اول جلد 255 صفحه. خطا شو، اول جلد 255 صفحه، اول جلد 255 صفحه. علامه سیوطی دا منسوب کړي دي وعزاه الى الطبرانی، چې د طبرانی په کبیر کې دا ذکر کړي. هیثمی ذکر کړي مجموع زوائد 10 جلد 53 صفحه، مجموع زوائد د هیثمی 10 جلد 63 صفحه. پوش په دو رویانو کې دی خبرې کوي. رواه الطبرانی من طریق عمر، داغه په سند ذکر کړي. بازار ذکر کړي ان عنبسة الخواص. هیثمی وکلاهما لم عارفه، دواړه نه پیژنم. وبقیه رجاله رجال صحیح، دا سنوي چې ضعیف دی فل پیژنې نه دی پیژنې کا. باقی رجال چې دی رجال صحیح دی. دغه نووي او مناوی دا حدیث په فیض القدیر کې ذکر کوي 3 جلد 188 صفحه. التوی سنده صحیح، سند صحیح دی. رقم د حدیث د فیض القدیر د مناوی 3033. تیسیر کی راضی اول جلد، التیسیر اول جلد
854 صفحه او اسناده صحیح، اسناد صحیح دی. پوښوي عون المعبود د وابیانو کتاب دی، عون المعبود شمس الحق عظیم آبادی چې غیر مقلد مولا دی. دا حدیث هغه ذکر کړي په عون المعبود 11 جلد 254 صفحه، 11 جلد 254 صفحه. ابي اور پسلان دی وی وقال العزيزي والمناوي اسناده صحيح. خبر باندې پوښوي سند صحیح دی. دا حدیث د ابدال والا سند یادی ها وابیانو منل دی خو بس لګي کنه دا کوتعو پکشته دي شذور نزول نور چې بیا میدان تراشي نو بیا ول خو میدان تراتلی نشي پکې د سنر شته نسو او چې بیا راشي بیا ثابتول هم نشي خپل دعوه. بل حدیث ځان سره ولي کوي نبی علیہ السلام فرمایي ابدالان په شام کې دیو دا سلويخ دي چې کله یو ورکی وفات شي الله تعالی بل دغه په ځای قیم کی. او دی بارک نبی علیہ السلام فرمایي یسقى بهم الغیث د دې په مخ باران په خلکو کولیش وینتصر بهم د دې په مخ مدد کولیش د مؤمنانو سره علی الاعداء دغه د دشمنانو په خلاف ويصرف عن اهل الشام بهم العذاب د شام والا د خلقنا د دې په مخ د دې په سبب عذاب د فکولې اړولیش. پوش حواله ځان سره ولیکي مسند احمد اول جل یوصل 12 صفحه، مسند احمد اول جل یوصل 12 صفحه، رقم د حدیث 8096 نه 896 896. فضائل الصحابه ذکر کړي دویم جل، فضائل الصحابه دویم جل 906 صفحه. ابن عساکر ذکر کړي په تاریخ مدینه دمشق، تاریخ مدینه دمشق د ابن عساکر اول جلد 291 صفحه 289 صفحه. حکیم ترمذی ذکر کړي په نوادر الاصول، حکیم ترمذی ذکر کړي په نوادر الاصول دریم جلد 3 صفحه. حکیم ترمذی په دریم جلد 3 صفحه د نوادر الاصول کې ذکر کړي. سیوطی ذکر کړي په در المنصور کې اول جلد صفحه 955. علامه سیوطی ذکر کړي په در منصور اول جلد 765 صفحه کې. او نسبت د تخریج امام احمد او حکیم ترمذی ابن عساکر ته کړي سیوطی یادوم در منصور کې. علامه حسمی ذکر کړي مجموع زوائد لسم جلد 15 صفحه کې. حسمی ذکر کړي مجموع زوائد لسم جلد 15 صفحه کې. حسمی وی رواه احمد ورجاله رجال الصحيح. امام احمد صاحب د دې روایت کړي او روات رجال د سندی ټول د بخاری رجال دي غیر شریح ابن عبید داغه علاوه وهو الثقه غم ثقه دي. پوښ په خبره باندې اجلونی په کشف الخفا کې لیکلي، اجلونی عین سرا کشف الخفا للعجلونی اول جلد 3 صفحه. عام وی رجاله من روات الصحيح الا شريحا لكنه ثقه. رجال روات د صحیح بخاری دي سوا د شریح راوینا خو هغه هم ثقه دي. پوش عون المعبود د شمس الحق عظیم آبادی وهابی، عون المعبود شمس الحق عظیم آبادی غیر مقلد مولا دی. اتم جل یوصل 250 صفحه.
اتم جل یوصل 250 صفحه. وقال المناوي اسناده حسن. ابي ارستوي یو لسم جل 254 صفحه کی. عون المعبود یو لسم جل 254 صفحه. وقال العزيزي والمناوي اسناده حسن. پوښوي بل حدیث ځان سره ولیکي. امدغه عبدالان د شام نبی له سلام یادې یصرف عن اهل الارض البلاء والغرق. الله تعالی د دې په مخ د اهل زمین نه بلاګان او غرقېدل دا د فقې د ابن عساکر روایت ده. حواله ځان سره ولیکي. تاریخ مدینه دمشق، تاریخ مدینه دمشق اول جلد 291 صفحه 289 صفحه. بل حدیث شریف ځان سره ولیکي. نبی علیہ السلام فرمایي شام کې به ابدالانی داغي باره کې بیا حدیث کې راځي فرمایي بهم ينصرون و بهم يرزقون. انہی کی برکت سے مدد پاتے ہیں اور انہی کی وسیلہ سے رزق پاتے ہیں یا کاتے ہیں یا کماتے ہیں. کی څنګه دی خوخه ما ته قسم اردو نه راځي. پوش موجم کبیر د طبرانی ځان سره ولیکي. موجم کبیر د طبرانی اتلسم جل 15 صفحه. اتلسم جل 15 صفحه. ابن عساکر دا حدیث ذکر کړي په تاریخ مدینه دمشق کې اول جلد 290 صفحه 290 صفحه. بل حدیث شریف ځان سره ولیکي. او دا حدیث هم ګڼ کتب الحدیث ذکر کړي. نبی علیہ السلام فرمایي لن تخلو الارض من 40 رجلا. هرگز بزمکه نه خالی کیږي د سلويختو سړونه. مثل ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام چې هغه د ابراهیم علیه السلام په مثلی عقیده کې او په قلب کې. فبهم يسقون وبهم ينصرون. د دې په مخ به خلق خړوب کولې شي، باران به په کولې شي، مدد به ورسره کولې شي. طبرانی اوسط کې دا حدیث ذکر کړی دی. اوسط للطبرانی 5 جلد 15 صفحه. رقم د حدیث ته 4113. حلیۃ الاولیاء د ابو نعیم، حلیۃ الاولیاء د ابو نعیم هغه ذکر کړی اول جلد 9 صفحه. مجموع زوائد د حیثمی ذکر کړي لسم جلد 53 صفحه. مجموع زوائد د حیثمی لسم جلد 63 صفحه. طبرانی اوسط کې ذکر کړي او اسناد حسن. تفسیر در منصور کې ذکر دی اول جلد 255 صفحه 765 صفحه. علامہ سیوطی فرمائی اخرج الطبرانی فی الاوسط بسند حسن. سند حسن. مناوی ذکر کړي فیض القدیر 5 جلد 300 صفحه. فیض القدیر د مناوی 5 جلد صفحه 300. حسمی وی اسناده حسن. دا د فیض القدیر عبارت دی د حسمی حواله ورکړي. بل حدیث شریف ځان سره ولیکي. نبی علیہ السلام فرمائی ابن حبان حدیث تے ځان سره ولیکي المجروحین لابن حبان. المجروحین لابن حبان 2 جلد 61 صفحه. کنز الاموال 12 جلد 322 صفحه. کنز الاموال 12 جلد 322 صفحه. نبی علیہ السلام فرمائی لن تخلو الارض من 30 مثل ابراهيم خليل الرحمن.
هرگز بس مکان خالی کیږي د 10 بزرګانو نه چې په شان د ابراهیم علیه السلام وي په خپل عقیده او تقوا کې بهم تغاثون و بهم ترزقون و بهم تمطرون د دې په مخ به باران در باندې کولې شي د دې په مخ به رزق در کولې شي د دې په مخ به مدد در سره کولې شي تفسیر در منصور اول جلد 766 صفحه ذکر کړی دا حدیث شریف بل حدیث شریف ځان سره ولیکئ حلیۃ الاولیاء سلورم جلد 173 کې ذکر دی حلیۃ الاولیاء د امام ابو نعیم الاصبحانی سلورم جلد 103 صفحه نبی علیہ السلام فرمائی لا يزال 40 رجلا من امتی قلوبهم على قلب ابراہیم ہمیشہ بھی زما دی امت کے سلویخ کسان پوش چې زړونه به د هغې د ابراهیم علیه السلام د زړه پرنګي وي یدفع الله بهم عن اهل الارض چې د دې په مخ به الله د اهل زمین نه عذابونه دفع کوي یقال لهم الابدال دي ته ابدال ویلی شي معرفت الصحابه ځان سره ولیکئ دریم جلد 219 صفحه دا حدیث ذکر کړی معرفت الصحابه دریم جلد 219 صفحه موجم کبیر د تبرانی لسم جلد 1 صفحه غیم ذکر کړي حسمی مجموع زوائد کی وی لسم جلد 6 صفحه د دې حدیث بارک رواه الطبراني من رواية ثابت بن عياش على هدب عن ابي رجاء الكلبي وكلاهما لم اعرف دواړه زنه پیجنما وبقيه رجاله رجال الصحيح خو باقی راویان د صحیح بخاری راویان دي الکه پوښوي کنه خدا اچھا بارے کې جدي وي زنه پیجنم یو حواله د ابن کثیر ځان سره ولیکي ښه سورۃ احزاب 33 آیات باندې ابن کثیر لیکلی د ابو رجاء کلبی بارک چې دا روح ابن المسیب دی ثقه دا ثقه دی خبر باندې پوښ یحیی ابن معین وی سویل حنا نیک ګوټه اسمو ثقات ابن شاهین وګورا اغیم توثیق کړي بل حدیث ځان سره ولیکي نبی علیہ السلام فرمائی لا یزال 40 رجلا ہمیشہ بدی زمکه کې سلويخ کسان اولیاء موجود وي لا یزال 40 رجلا يحفظ الله بهم الارض داغي په مخ الله د زمکه حفاظت کوي کلما مات رجل چې کلم دی کی یو شخص وفات شي ابدل الله مکانه اخر الله داغه بدل کې بل قائم کی وهم فی الارض كلها دی پټول ازمکه کې خوار واری سلويخ کسان دي دا حدیث چا ذکر کړي المجروحین د ابن حبان ذکر کړي المجروحین د ابن حبان دویم جلد 255 صفحه میزان الاعتدال د ذهبی ذکر کړي میزان الاعتدال د ذهبی شپږم جلد 255 صفحه میزان الاعتدال للذهبی جلد نمبر 6 صفحه 225 علامہ سیوطی ذکر کړي په در منصور کې اول جلد 765 صفحه کنز المال کې ذکر دی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 347 پوش او دی د پاره نور